بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. موږ په پرونی درس کې وضاحت کړو چې د الحاد درسونه ولې ضروري دي. څلور وجې موږ ذکر کړې وې چې ټول نه زیاته خطرناکه فتنه د الحاد فتنه ده او د دې خورېدل ډېر په تیزۍ سره کېږي د انټرنیټ په ذریعه سره، سوشل میډیا او دغه شانته کې درېیم وضاحت موږ دا کړو چې دا د ټولو مذاهبو دپاره چیلنج دی. څلورم وضاحت دا کړو چې موږ چې کوم دا طرز دی او ترتیب دی انشاءالله دا مناظرانه انداز کې دی او بیا دغه شانته کې موږ د څلورو الفاظ وضاحت کړی، دین دی، مسلک دی، منهج دی، مذهب دی. د مذهب تشریح چې موږ بیا د فلاسفو نه پیش کړی و، د کانټ نه پیش کړی و، شوپنهار نه. کانټ چې تعریف کړی وایي هر یو فریضه خدا حکم خداوندي ګڼلو ته مذهب وایي. مولوي صاحبانو شوپنهار داسې ویلو، د ویلو مذهب وایي د مرګ د تصور سره تړلی دی او د ویلو مذهب د هغه اعتقادي قوت نوم دی په کوم سره چې د انسان باطن صفا شي. بیا دغه شانته کې د نور فلاسفو تعریفات کړي د مذهب. بیا موږ ویلو چې دهریان چې کم دي ملحدین چې دوی د مذهب په باره کې څه نظریه لري، د کارلر مارکس دغه هم پیش کو، جولین هکسلي دغه پیش کو، عبارت هم پیش کو، د لیلن عبارت هم پیش کو چې مولوي صاحبانو چې دوی وایي مذهب د معاشرې نه پیدا شوی دی یا مذهب تاجرانو امیرانو څه کړی دی پیدا کړی دی د څه دپاره په دې باندې د خپلې سرمایه تحفظ کې. دغه شانته کې نن به موږ وایو چې عهد قدیم کې چې مولوي صاحبانو مذهب غالب و او دې سره سره به موږ دا وایو چې جدید الحاد به وپېژنو. او مولوي صاحب عبارت شروع کا. عهد قدیم کې مذهب غالب و، د عهد قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب پاتې شوی دی. عهد قدیم کومه زمانه مولوي صاحب تېر شوې ده؟ د 15مې صدۍ پورې زمانې ته عهد قدیم وایي. د 15مې صدۍ نه تر 12 پورې دې ته نشاط ثانیه او بیا د هغې نه وروسته مولوي صاحبانو عهد جدید د شابسي. دا هغه زمانه ده کومه چې قبل از تاریخ نه شروع ده د قرون وسطی د قرون وسطی د اخرې صدۍ پورې یعنې د 15مې صدۍ زمانې ته عهد قدیم وایي. د هغه عهد خصوصیت دا ده چې په دې عهد کې مذهب ته خاص اهمیت حاصل. مولوي صاحبانو اوس موږ د جدید الحاد ته ورننوتو. څه وکړو؟ موږ د ټول پلازې نه ووتلو، بس اوس جدید الحاد پېژندل غواړو. نو موږ ویل چې په عهد قدیم کې مذهب غالب و، که هغه ټول مذاهب اسلام زموږ معاشره کې اوس هم غالب دی. بنو کې یو دغه پروفیسر پیدا شوی دی شیر علي په نوم باندې، هغه ډېر زیات د اسلام په قوانینو باندې ورته ویلي که نه اقلیت پسند دي که نه، دوی د پروفیسران هم اقلیت پسند دي، د اسلام احکامات د خپل عقل په تله تلي. نو دوی دي کې خطا شي. هغې ویل دا پرده صحیح نه ده، وایي پردې ضرورت نشته دی، پردې ضرورت نشته دی. دغه شانته کې نور زنا بالرضا جایز ده او زنا بالجبر حرامه ده. بس دا په مزه دوی څه کول مولوي صاحبانو؟ نو زموږ معاشرې ته هم دا خلک راننوتي. خو بیا ورپسې د بنو غیر علماء کرام راپاسېدل. پرون مې هغه ویډیو کتل، هغه د خپلو خبرو نه څه شو توبهګار شو. بیا به زه داسې نه کوم. نو مولوي صاحبانو مذهب ته اوس هم زما معاشره کې څه ده غلبه حاصله ده اطرافو کې الحمدلله. اوس هم چې داسې یو کس راپاسېږي او سریام څه کوي د اسلام توهین کوي، د اسلام د احکاماتو څه کوي رنګ بدلول غواړي، نو علماء کرام ورپسې راپاسېږي. البته ښار کې دلته غروره بس دغه نه دی معلوم ارچا خالی ده نو دلته دومره دغه نه چلیږي. خو لیکن په کلو کې اوس هم نو په هلته چې و عهد قدیم کې مذهب مولوي صاحبان څه و د یورپ په معاشره کې مذهب غالب و، که هغه آسماني مذاهب و که نور مذاهب و، که هغه قدیم یوناني مذاهب و که بت پرستي مذاهب و که ستاره پرستي مذهب و یا آسماني مذاهب او یا نور مذاهب د 15مې صدۍ پورې مذهب غالب و. د 15مې صدۍ نه واخله تر 19مې صدۍ پورې زمانه ته عهد نشاط ثاني وایي. دا هغه عهد دی چې د دې نه د جدید الحاد نشاط ثانیه وایي مولوي صاحبانو. دا عهد دی چې د دې نه د جدید الحاد ابتدا وشوه. ګوره تاسو اوس د جدید الحاد پېژندل غواړئ، اوسه پورې تاسو دعوا جواب دعوا د الحاد تعریف موضوع غره ټول بیان شو. مغربي فکر فلسفه وپېژنله چې هیومنزم فلسفه کوم وخت کې پیدا شوې ده، چا راایستلې وه؟ د هیومنزم دا لفظ چا استعمال کړی و؟ د سیکولرزم دا لفظ چا استعمال کړی و؟ جارج کیوب کنه مولوي صاحبانو. دغه شانته کې دا فلسفي تاسو وپېژنئ. اوس به تاسو جدید الحاد پېژندل تاسو ته صحیح دقې وخت نه د جدید الحاد ابتدا وشوه. اچھا چې ته د الحاد رد کې او تا ته د الحاد مبادیات نه معلوم، نو ته رد کول به مشکل وي. ولې؟ د ملحد چې کم اعتراض کوي دا به د کم پس منظر په دغه کوي، په بنا کوي، نو تا ته به پس منظر معلوم وي.
دی به وایي ازادي د مساوات او ترقي ده. مولوي صاحبانو د لیبرلیزم د دغه سیکولریزم د دې په بنیاد به دوی څه کوي؟ دی چې موږ ته وایي چې دا جومات دغه چې دی مولوي صاحب چې دی او مذهب چې دی دا ځان سره انفرادي وساتئ، اسمبلۍ ته مه راولئ. دا د کومې فلسفې په بنیاد کوي؟ تاسو نه تپوس کوم. سیکولریزم د فلسفې په بنیاد کنه. فصل الدین یعنی دولتي مرا د مذهب به اجتماعي معاملاتو کې کار نه. اسمبلۍ کې موږ د پاکستان د قوم اجتماعي معاملاتو څه کوو؟ الکو. نو ته به مذهب څه کې؟ مذهب به جومات کې ویل ته به نه راولي. دا خو د سیکولریزم د فلسفې په بنیاد چې تاسو یاد کړی دا به ته مې را کړی دا تاسو خپل ګناه د زمانه ده. صدۍ د وسط نه واخله تر زمانه 2000 کاله پورې د مغربي فکر دریم دور ته عهد جدید وایي. په دې کې د الحاد فلسفه خوره شوې ده. په زمانه د عهد قدیم کې د مذهب ګستاخي په جرم ډېر فلسفه ابن صاحبانو ډېر فلسفه سو هغه به قتلول هغه یې څه کو ولی وجه سو ابن صاحبانو دی به تاسو ته وایي نو صاحبانو تاسو ته به د دهریان ملحدین دا سیکولر خلک دا مذهب نه بیزاره خلک چې زمونږ معاشره کې دوی به وایي مړه همیشه مذهب څه کړی دی د ترقۍ په لاره کې څه شی دی خنډ دی. و ډېر فلسفه او ساینسدانان مذهب پانسي کړي دي. مذهب به یاد اسلام به نه یادوي. ته ورته مذاهب خو ډېر مذاهب دي دا خود ساخته عیسایت پانسي کړي. موږ خو نه دي پانسي کړي. موږ ته وښیو چې موږ یو ساینسدان پانسي کړی. مولوي صاحبانو دوی اول سقرات قبل مسیح تیر شوی دا د چا شاګردو؟ دا د چا استاد؟ دا د افلاطون استادو. دل زار ورکړي سقرات کې. سقرات دی که سقرات دی؟ دویم نمبر ګلیل دی او داسې نور دی عبارت و. سقراط و 399 قبل مسیح کې د مذهب په جرم کې پانسي ورکړل شوې ده. دویم ګلیل مولوي صاحبانو ګلیول د ته ویل سقرات ته ویل مولوي صاحبانو چې ته څه کې هغه وخت خلک ورپسې راوځي چې ته زمونږ د دې معبودانو څه کې د معبودانو خلاف توهین کې. نو هغه وخت کې څه شو؟ دل زهر ورکړو. د من ډېر کار شوی دی د مطالعه کوي څه نه څه. د سیارو د ګردش په باره کې قبل مسیح دوه نظریې موجودې وي. یوه نظریه د بطلیموس هغه وایي چې ځمکه د کائنات مرکز دی، او دویمه نظریه د فیثاغورس وه چې ځمکه نورې سیارې د لمر نه چاپېره ګرځي. د بایبل نظریه هم د بطلیموس په شان وه. مولوي صاحبانو دوی ویلې که نه تاسو ته ما ویلې ګوره دوه غټې نظریې وي چې مرکز ځمکه ده او مرکز دغه د انور دی. د بطلیموس نظریه وه چې مرکز څه شی دی؟ ځمکه ده. دا عیسایانو خوښه کړه. ولې؟ د عیسایانو دا نظریه وه چې مرکز د ځمکه په کار ده چې دلته حضرت عیسی علیه السلام راغلی دی. نو دا به د ټول کائنات مرکز وګرځوئ. په دې خبره پوهېږئ مولوي صاحبانو؟ نو د دا نظریه خوښه کړله. فیثاغورس ویلو چې نه مرکز چې دی دا څه شی دی؟ دا انور دی. حالانکه هغه وخت کې اوسه پورې دوی ویل دا ساکت دی، نور ساکت دی، بس دا ګیر چاپېره د ده نه ګرځي. بیا کېدله کوپرنکس په 18مه صدۍ کې که 14مه صدۍ کې هغه د دوربین په ذریعه چې وکتل نو ګلیول د هغه نظریه خوښه کړه د کوپرنکس. نو دا ګلیل چې و نو دا به یې څه کو؟ دا به عمر قید کو. عمر قید کې بیا دا مړ شو. د بایبل نظریه هم د بطلیموس په شان وه چې ځمکه د کائنات مرکز دی. خو کله چې جدید فلسفه او تحقیق وکړو هغه د فیثاغورس نظریه صحیح وه چې ځمکه د کائنات مرکز نه دی. نو په دې دوی کې ګلیول باندې چرچ الزام ولګولو چې تاسو بدعت ایجاد کړل ځکه د بایبل د نظریې خلاف پیش کوئ. نو هغه ته د عمر قید سزا ورکړه. او دا په 1642 عیسوي کې څه شی شو؟ دا په همدې جرم کې څه شی شو؟ دا مړ شو. دا نظریه دوی پیش کړې وه چې د کائنات مرکز د مولوي صاحبانو د کائنات مرکز دا ځمکه نه ده. د بایبل نظریه ده چې ځمکه د کائنات مرکز دی. نو په دې بایبل د بدعت الزام ولګولو. مولوي صاحبانو دې سره نور هم ګڼ فلاسفه څه شی دي؟ مذهب قتل کړي دي، مذهب ختم کړي دي چې د هغوی خلاف به وه. دوی به بیا څه کول؟ دا پادریان دا فلاسفه هم بیا هوښیار شو. مولوي صاحبانو دوی به د اسلام خلاف لیکل وکړه. څه نوم به د اسلام لیکلی و او به د عیسایت خلاف به کول. پادري ته به چې د اسلام پادري به چې د اسلام نوم وکتو چې تا د اسلام خلاف لیکل کړي دي نو بس هغه به خپل تقریض هم ورکو. بیا به فلاسفو په دې طریقې سره خپل تصانیف کول. کېدل تر دې وخته پورې چې مارټن لوتر پکې تحریک شروع کو. تحریک اصلاح په نوم باندې، اصلاح مذهب په نوم باندې چې بایبل تشریح هر سړي ته حق دی چې د بایبل تشریح وکړي. نو هغه نه وروسته دوی کې بیداري شروع شوله. اوس را روان دی ګڼې وجې دي د جدید الحاد د پیدا کېدو. نو دې کې چې کله دا شی نه پیدا شو نو الحاد په هغوی باندې غالب شو. اوس د جدید الحاد د ټولو معاشرو دپاره څه شی دی مولوي صاحبانو؟ یو خنډ دی، یو رکاوټ دی. یار دی عجیبه مخلوقات دي. د خپل د ژوند د مقصد نه دی خبر. دا لپټاپ مخې ته پروت دی، د دې مقصد هم معلوم دی. د دې پکې لګېدلی د دې مقصد هم معلوم دی.
دا یو بیگ دی په دې کې دا خلک لیپټاپ لري د مقصد معلوم دی د مقصد چې ختم شي خلک یې څه کوي چې دا به مقصد خو نه دی پروت نو د دې حضرت انسان مقصد دا الله رب العزت به دا موږ ته بیان کړی دی چې الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا تاسو ما پیدا کړی استئ دوی وی الله نشته دی موږ ویل الله نشته زما الله غزا ته چې تاسو ټایټانیک ډوب کړی دی ټایټانیک 1912 کې 14 کې ډوب شوی دی سو 1912 کې چې دا جوړ کو نو د چې کم کپتان دی ویل داسې قدرت نشته چې دله نقصان ورسوي الله ویل زه موجودی مترازه د شپې نیمه شپه به ډوب کم دا 3 بجې چې کله روان شو دا په 14 اپریل باندې دا ډوب شو سو 14 اپریل 1914 سو کال وشو 110 سال وشو 109 سال وشو اوسه پورې زما خدای وی راشه کنه رانه سي عمل بس رب رو باسه امخ کې میشتو کې ټایټانیک لیدلو ته یو جاز ورغلی هغه خدای ډوب کړو هغه یو دوه مسلمانانو پکې و پلار او زوی پکې مشهور شخصیت نو زه درته وایم الله موجود دی دا دومره کائنات دی نظام ته تاسو ګورئ دا خود به خود څنګه کېدی شي دا سپوږمۍ ده دا څه کوي دا شاربل کوي د سمندر د ځمکې د سمندرونو اوبه د په وجه شاربل کېږي دا انور دی د کششي ثقل په وجه باندې مولوي صاحبانو دا نهه زیارې ګیر چاپېره د دې نه ګرځي دا ځمکه دوه قسمه گردش کوي یو محور کې گردش کوي یو مدار کې گردش کوي په محور گردش سره شپه ورځ راځي مدار گردش سره مولوي صاحبانو ته سوچو محور سره موسمونه بدلیږي را بدلیږي مدار سره هم څه کېږي نو دا مدار په 315 شپې ورځو کې پوره کوي په مدار کې یو چکر او په محور کې 24 غنټو دا چا پابند کړی دا د دهریانو د ملحدینو دا نظریه ده چې دا انسان او د خاورې په ډیري کې هیڅ فرق نشته داسې کې دا عقل مني هیڅ کله دا نه مني چې د خاورو په ډیري بل دا ماده چا پابنده کړې ده ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم د الله نخې نه خانې دادي ستاسو رنگونه به شکلونه بدل د پلار به لس دامني رنگونه بدل جب بدلی ٹھیک ده چې یوه ژبه به وایي خو د ژبو د آواز الفاظ سوي د آواز نه پیژندل کېږي دا پلانکې دی دا پلانکې دی هلکه وایي پلانکې راغی خصوصیت طبیعتونه بدلېدل دا چا دغه کړي دي امام مالک رحمت الله علیه تپوس شو وایي د الله په وجود یو عقلي دلیل بیان کا وایي د یوې ونې ته وګوره په دې یوه ونه کې لسته طبیعتونه دا کوم ځای نه راله د ونې دا ډانچې رنګ جدا دی د څانګو جدا دی د پاڼو جدا دی د میوې جدا دی میوه کې چې کوم ډوکې دی د هغې جدا دی دا یوه ونه د الله په وجود باندې ګویي کوي مولوي صاحبانو دغه شانته کې دا ګڼ دلایل دي دا زموږ خپل جسم وفي انفسکم افلا تبصرون دی خپل جسم ته وګوره دا زموږ جسم د الله په وجود باندې څه کوي مولوي صاحبانو ګویي کوي چې الله موجود دی وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله وي زما خو ته چې څنګه زه تاسو پیدا کوم دا اول دا 15000 جبې دا چا زده کړې په دنیا کې چې 15000 جبې دي دا څه د ډارون په نظریې سره خو نه دي زده شوي دا پرون ډاکټر شیر علي دا د ډارون د نظریې هم دغه قایلو خو بیا کې لیکلي هم دي چې بای زه د ډارون د نظریې هم مخالفت کوم نو ما وی ګوره اوس علماء کرامو لم بیداری پکار ده چې داسې پروفیسران پیدا کیږي مغربي فکر فلسفه دلته خورول غواړي نو تاسو مغربي فکر فلسفه ووایئ که تاسو وایئ چې هلکه ذهن نشته الحمدلله اوس دا علماء کرام کار کوي او موږ الحمدلله ټول وخت یې له ورکړی دی نو مغربي فکر فلسفه پیژندل د وخت دا ډېر ضرورت دی موږ به انشاءالله سبا وایو چې جدید الحاد څه څیز دی د جدید الحاد پیژندل ضروري دي او د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې به فرق دا به مولوي صاحبانو سبا د خیره بیا بیانوو خوښ هم ده انشاءالله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین